څلور قسمه خلق وپېژنئ. څلور قسمه خلق دا محروم دي د بخشش نه. په رمضان المبارک کې چې کم بخشش د مؤمنانو مسلمانانو کیږي، کم مغفرت نصیب کیږي، کم د جهنم د اور نه خلاصې ورته نصیب کیږي، کم د اعتکاف اجرونه دي، کم د روژماتي او د پېشمني چې کم برکات او دعاګانې دي، او ورسره چې کم د اختر د شپې چې کم قبولیت دی او د اور نه چې کم خلاصې دی، د دې هر څه نه محروم دي. دغه څلور کسان وپېژنئ. چېرته مونږ خو په دغه څلورو کې نه یو، یا چېرته زمونږ رشته داران، زمونږ ملګري دوستان خو په دغه څلور قسمه خلکو کې نه دي. یقینا دغه خلک، دا څلور قسمه خلک ډېر بدبخته خلک دي. الله رب العزت دی مونږ د دغه څلور قسمه خلکو نه محفوظ وساتي. واورئ دغه څلور قسمه خلک کم کم دي چې هغه د دغې ټولو برکاتو نه محروم دي. رمضان المبارک به تیر هم شي، خو دغه څلور قسمه خلق دی به الله رب العزت ونه بخي، د دې ګناهونه به الله ونه بخي. دی ته به الله رب العزت چې کوم اجرونه په رمضان المبارک کې د مسلمانانو مؤمنانو ته الله ورکوي، د دغې نه به محروم وي. د اعتکاف د اجرونو نه، د جهنم د اور نه چې کومه د خلاصي پروانه ده، د دې نه به محروم وي. د اختر د شپې چې کومه د قبولیت پروانه ده، د دې نه به الله رب العزت دی محروم کی. دغه څلور قسمه خلک واورئ کم کم دي. اولنی هغه سړی چې هغه د مور و پلار نافرمانه دی. مور و پلار چې دی دا بې ځایه چې دی دا د هغې دل ازاري کوي او دا د هغې نه خفه دي مور و پلار، دغسې خلک چې دي دا د دغې ټولو برکاتو نه چې دی دا محروم دي. په دویم نمبر کم بدبخته انسان هغه چې د ټولو برکاتو نه محروم دی، د بخشش نه محروم دی، هغه دی شرابي، د شرابو عادي. او دا یاد ساتئ صرف شرابي نه، هر قسم نشه کوونکی دا د دغې ټولو برکاتو نه محروم دی، د بخشش نه محروم دی، د هر څه نه محروم دی. په هغې کې چرس او بنګ او څومره افیم او دا څومره نشې چې راځي، د دغې ټولو برکاتو نه به دی محروم وي. دغه نشه کوونکی بدبخته دي هغه خلک چې هغه په رمضان المبارک کې هم د نشو نه خلاص نشي، او په رمضان المبارک کې هم دی د نشو محفلونه لګوي او نشې کوي، قسمه قسم نشې کوي. موږ او تاسو که وګورو ډېر خلک د روژماتي نه پس په یو ټولګي کې راجمع شي او قسمه قسم نشې او ګپې شپې شروع کړي، چا چرس لګولي او چا سګرټ لګولي او چا بنګ او چا اپیم او چا شراب. الله رب العزت دی مونږ محفوظ د دغې څیزونو نه وساتي. کم خلک چې پکې مبتلا دي الله رب العزت دی هغې ته هم نجات ورکړي. خو دا یاد ساتئ هر قسم نشه کوونکی دا د رمضان المبارک د دغې مبارکې میاشتې د دې د برکاتو نه، د دې چې څومره انوارات دي د دې نه محروم دي. ما مخکې بیان کړل چې د دې څومره برکات دي، شب قدر، اعتکاف، د اختر شپه، روژمات، څومره چې برکات دي، د دې ټول هر څه نه محروم دی. ورپسې رشته دارانو سره چې تعلق کټ کوي کم خلک، کم سړی چې د رشته دارانو سره تعلق نه ساتي، دغه سړی هم د دغې برکاتو نه محروم دی. لا يدخل الجنة قاطع، حدیث مبارک کې راځي رشته داري کټ کوونکی به دا به جنت ته نه داخلیږي، په ده باندې به جنت منع وي. ورپسې څلورم نمبر بغض او کینه حسد کوونکی، کم انسان چې په زړه کې د بل مسلمان دپاره هیڅ به هیڅه بغض ساتي، کینه ساتي، حسد ساتي، او د دې د ټول نه غټ علامت دا دی چې ته وایې چې یاره دې سړي سره زما بغض دی او حسد شته او که نه شته، د هغې پته به تا ته د زړه نه لګي. په خوله خو هر سړی وایي چې دا ډېر ښه سړی دی او دا داسې او دا داسې او زه ستا په خفګان باندې خفه کېږم او ستا په خوشحالۍ باندې خوشحالېږم. دا د خولې خبرې دي، خو موږ او تاسو به زړه ته ګورو، نیت ته به ګورو. چې کله یو مسلمان ته ستا په زړه کې ستا زړه دې حالت ته ورسېدو چې هغه ته څه نقصان ورسېدو، ته په هغه باندې خفه شو، نو ته پوه شه چې ستا زړه هغه ته پاک دی. کله چې یو مسلمان ته که هغه ستا تره دی، که هغه ستا تربور دی، که هغه ستا عزیز دی، که هغه ستا ملګری دی، که هغه ستا ورور دی، خو چې کله هغه ته څه نقصان ورسېدو او ستا زړه په هغې باندې خوشحالي اختیار کړه، دا یاد ساته ستا زړه کې هغه دپاره بغض پروت دی، حسد پروت دی. الله رب العزت دی زمونږ او ستاسو زړونه د یو بل دپاره پاک کړي. او د رمضان مبارک دغه ډېره مبارکه میاشت روانه ده، په دې کې د الله رب العزت زمونږ بخشش نصیب کړي، زمونږ ګناهونه دی الله رب العزت معاف کړي، زمونږ خطاګانې دی الله رب العزت معاف کړي. او الله رب العزت دی مونږه نه محرومه کوي د روژماتي، د پېشمني د دعاګانو نه، د اعتکاف د اجرونو نه، او دغه رنګې د شب قدر د شپې چې کم فضیلت دی د هغې نه دی الله مونږ نه محروم کوي. د اختر د شپې چې کم قبولیت او د قبولیت پروانه ده، د دې نه دی الله رب العزت مونږ نه محرومه کوي. او الله رب العزت دی مونږ د دغې څلورو کسانو نه چې دا ډېر بدبخته دي، الله رب العزت د دې نه مونږ وساتي. الله رب العزت مونږ په دې کې نه شاملوي. څومره مسلمانان چې پکې شامل دي، زمونږ دوستان دي، زمونږ عزیزان دي، زمونږ خپلوان دي، الله رب العزت هغې ته توفیق ورکړي چې دغې څلور نه روزي. ګوره رمضان مبارک کې اوس هم دغه شپږ ورځې پاتې دي. مونږ او تاسو ته پکار دي چې خپل ځان ته وګورو چې آیا موږ خو به په دې خلکو کې نه یو.
که یو پکې زر تر زره مونږه د دې نه اوس هم ګوره ډېر د برکت او ډېر د عظمت والا ورځې پاتې دي. که چېرته د مور و پلار نه فرمانې لاړ شه معافي ترې وغواړه. که چېرته ته د شرابو او د چرسو او د دې نشو عادي او نشه کوونکې زر تر زره د هغې نه توبه وباسه، الله رب العزت به نجات درکړي. او که چېرته ستا د رشته دارانو سره تعلق خراب دی، لاړ شه رشته دارانو سره روغه وکړه، د هغوی سره کښېنه، د هغوی سره خپل معاملات تګ راتګ او هغه ټول سیستم چې دی د واپس بحال کا. او که چېرته ستا د یو مسلمان دپاره په زړه کې بغض دی، حسد دی، زر تر زر د هغې مسلمان دپاره زړه چې دی دا پاک کا. د دغې څلورو بدبختو کسانو نه، د دغې څلورو بدبختانه عملونو نه زر تر زر ځان راوباسئ او په دغه مبارکه میاشت کې، په دغې مبارکو ورځو کې په خپل رب باندې چې دی دا ځان وبخئ او د بخشش چې د کمې لارې دي په دغې باندې روان شئ. او دا کم برکات چې پاتې دي د اعتکاف او د شب قدر او د روژه ماتو د پېشمنو دغه رنګې د اختر د شپې چې کوم دا برکات پاتې دي په دې کې ځان شامل کړئ. الله رب العزت په دې خبرو باندې اول ماله بیا تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي او د دغې څلورو کسانو د دغې څلورو بدبخته عملونو د الله رب العزت موږ ته نجات را نصیب کړي او الله رب العزت موږ په دې خپله زندګۍ کې د دغه څلور قسمه بدبختانه عملونه د الله موږ محفوظ وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.